بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وإذا شهد الرجلان أن أباهما أوصى إلى فلان والوصي يدعي ذلك فهو جائز استحسانا، وإن أنكر الوصي لم يجوز، وفي القياس لا يجوز وإن ادعى. برګوري جی شهادت بیان شروع دی او خصوصا د دې چې د چا گواهی به قبليږي د چا باندې قبليږي. نو ما تاسو ته یو قاعده ویلې و چې کله شهادت نفع ورکول گواهانو ته او یا دفع د ضرر کول د گواهانو نه، دغه وخت کې تهمت د گواهی باندې قبليږي. دا مسله خو یاد ده کنه. هم په دغه قاعده باندې بنا کوي مسائل ذکر کوي. ګورئ ورته اوله مسله دا ده، بلکې دلته پنځه مسائل دي. استحسانا جایز غني پکې شهادت او قیاسا نه دي سي. په پنځو مسلو کې اوله مسله دو کسان دي بلارې مړ دي او گواهی ورکی چې زمنګ بلار د یوسف گواج وسی جوړ کړی دی. دو کسان دي مثلا بلارې مړ دي او گواهی ورکی چې زمنګ بلار د یوسف به وسی جوړ کړی دی. نو اوس دو صورته که وسیم راضی دی داوا کوي چې وسی جوړ کړی ما بس ټیک د گواهی به قبليږي، دا به د غمړی نه وسی شي. او کچری دا مطالبه نه کوي چې زی وسی جوړ کړی ما، انکار کوي، نو به دا وسی نه جوړیږي. نو کدا مطالبه وکي چې وسی وسی جوړ کړی ما، قیاسا دا گواهی ټیک نه ده، استحسانا صحیح ده. او کوم انکار وکي چې زی وسی جوړ کړی ما د دینه، نه به قیاسا صحیح ده او نه به استحسانا. دا یو مسله وشوله کنه. دا متن کې د بقای څلور صاحب د هدايي ذکر کړی. نو ګورئ وتا وإذا شهد الرجلان کله چې دو کسان گواهی ورکی چې ان اباهما زمن پلار چو او سا وصیت کړو الی فلان فلان کی ته ای وصی جوړ کړو یوسف والوصي وصي چې د دعوه کوي ذالک ردی او یو بالکل زی وصی جوړ کړی ما، فهو جائز استحسانا، دا استحسانا جائز ده قیاسا نه. وإن انکر الوصي او کچری وصی باقاعده انکار وکي چې زی وصی جوړ کړی مدد دینا لم يجوز بجائز نه ده. تاسو پوه شولې. وفي القياس که قیاس تیواړو دا استحسانا مسله اول صورت استحسانا صحیح، دویم نه قیاس کې ما تاسو ول دوړ نه دي صحیح. وفي القياس لا يجوز، قیاس کې وای جایز نه ده. دا کوي قبل اول دا سړی به وسی نه جوړیږي، لا يجوز جایز نه ده. دا سړی وسی جوړېدل وای نه دعا اگر که داوا وای کې قیاس وای. وعلى هذا اذا شهد الموصى لهما بذلك، مرو ګوره مړی وصیت وکړلو یوسف ته چې ته وسی شه او ته زید او عمر ته زما د مال درې مې سوار کا. نو زید او عمر ته موسی لهما وای کا، موسی لهما امړی وسی اموسی او چا څوک چې جوړ کړي دي چې دا پیسې وته ورکغه ته وسی وای د صلاحات خو یاد شو کنه. او دویم صورت لرا شي موسی لهما گواہی ورکه زید او عمر چې هغه مړی د یوسف گواه جوړ کړي دي چې وصیت کمال دی منګ ترا کې دای وصی جوړ کړي. دې صورت کې استحسان وای چې یوسف ویل چې اوزي گواه وصی جوړ کړي ما، نو دا ټیک شي. او قیاس وای چې یوسف وای چې جوړ کړي مو کنه دوه صورتونه کې دي نه صحیح. او که یوسف انکار وکړي به استحسان وای نه ده صحیح. څه صورت شو دوا وته وګورئ یو بتی وایو ښا. وعلى هذا بنا بدی باندې پنځه مسائل ذکر کړي. اذا شهد الموصى لهما، کله چې گواہی ورکی موسی لهما دو وصی موسی لهما بذلک بدی چې یوسف وصی جوړ کړی دی. نو ما تاسو ته ویل کې یوسف ویل چې وصی جوړ کړی ما، استحسانا صحیح دی او کې انکار یو کو به استحسانا هم نه ده صحیح او قیاسا بهر حال نه ده صحیح. رسیا لکه بره بګوري چې زر ځوکا
دریمه مسله په مړی باندې د زید او عمر قرضه ده او هغه دا وکی چې موږ ته د قرضې په ادایګۍ باندې مړی دا یوسف وکیل وسی جوړ کړی دی او یوسف مو یاو جوړ کړی منو استحسانن ټیک درې دی وګوي ادا به وسی شي او که انکار یو کو به نه دسي او بنا بر قیاس دوړ صورتونه نه دي نه رسي څوم صورت شو څلورم زید او عمر گواہی ورکی چې موږ باندې د مړی قرضه وا مخکې څو زمونږ په مړی وا اوس په موږ باندې د مړی قرضه ده او زمونږ نه د وصولۍ د پاره مړی یوسف وسی جوړ کړي او یوسف وی او جوړ کړي منو استحسانن سیدا او که انکار وکي استحسانن نه صحیح نه رسې په او قیاس کې دوړ صورت نه دي سي وګورئ او غریمانی یدو قرض خوادي لهما علی المیت دینون دا غو دوړو په میت باندې دین دي دا غدریم صورت شو څلورم او للمیت یاد مړی علیهما په دې دوړو باندې دین دي دی اقرار کوي څو صورت شو لکه څلور پنځم زید او عمر مړی وسین جوړ کړی دي مړی د ویلي تاسو زما وسینې دغه دواړه وسیان دا وکي چې موږ سره یو دریم هم وسی جوړ کړي چې دا یوسف دی او یوسف هم وی او جی جوړ کړي ما نه دې صورت کې او مړی مرګ معروف دی یاد ساتي کله ټولو کې دې صورت کې هم د دې گواہی با قبليږي استحسانن او کوي انکار یو کوي بنه قبليږي قیاسا بهر حال نه قبليږي او شهید الوصیان یا گواہی ورکی دو وصیان انه مړی چې اوسه وصیت کړي اله هذا الرجل دي سبتهم معهما من دوړو سره وجه القياس وليس من ویل چې قیاسا دا گواہی اس پنځه وړه صورتونه نه دي صحیح وجه سره ما قاعده من قاعده ذکر کړي وای چې کله گواهان ته گواہی کې نفي یا ضرر یا گواہی بنې ټیک دل تراشي په هر صورت کې گواهانو ته نفع ده اول صورت څه چې زمنګ بلار دا وسی جوړ کړي دي حال ته نه فدار چیز داری وسمنګ له د میراث را کی راته گواهانو ته نفع شو کنه بل صورت کوم یو دیم صورت موسی لهما وای چې موږ گواہی ورکو د یوسف په وسی جوړ کړي چې موږ تمال راکی به توري وصیت موږ لراي کې موږ موسی لهما هغه کې مته ګټه ده او چې دین زمنګ بمړی پوري دي او وسی جوړ کړي چې موږ لدی هغه طریقې نه مال راکی دي کوم ګټه ده او یز موږ باندې پوري دي موږ نه دي اصولي و کې زمنګ غاړه آزاد شي دي کوم ګټه ده او گواه دو وسیان وای موږ سره دریم مقرر کړي دي کوم ګټه ده موږ ته کار آسان دي ځان لدونی او رسبل هم دي نو ګټه ده کنه ده وګورئ وجد قیاس ته ده چې ان شهادت انها شهادت دا گواہی د شاهدی د شاهد د باره به کې ګټه ده لیاود المنفعت الیه دا گواہی د شاهد د باره ده ولې د شاهد د باره ده ځکه و بس کې نفع الیه شاهد ته استحسانا ولی سیدا تاسو ماته لک برو ګورې لکه ان مزیدار خبره ده مشکل هم ده که توجه وکړئ استحسانا ځکه د ټولو صورتونو کې پاول صورت کې وسی ټیک شو په دویم کې وسی ټیک په دریم ټول صحیح دي ولې به استحسانا منګه د دې استحسانا داسې وایو چې قاضي چې ده کنه هغه د گواهانو حقیقت کې نه مني چې ته وې چې لکه گواهانو ته نه فدا او دا گواہی ټیک نه ده قاضي خو د گواهانو نه مني فیصله په گواہی نه کوي څنګه نه کوي واورا اصل کې قاضي ته دا ولایت شته چې د مړي د طرف وسی مقرر کی دا یو مسله شولا به وره قاضي ته دا ولایت شته چې د مړي د طرفه وسی مقرر کی خدا اله چې وسی راضي وي دوه قدم ولګول اوس بړلې سړی او قاضي وسی مقررولو په سیګرزي نکله دا مقرر کم بوج په قاضي دی کنه دی بوج دی به کنه خو بهر حال کې یو کس مقرر کی او هغه راضي شي وسی به یې کنه به ایبا نو قاضي د ځان نه یو کس وسی مقررول شي د گواهانو په دې پنځه وړو صورتونو کې وسی مقرر نه کو په گواهی باندې وسی مقرر نه شو بلکې صرف او صرف
تعین یې وکړلو چې دغه وسی دی او د قاضي بوج سپک کو نور قاضي ولزه وسی مې کړی نه رسې به صرف او صرف څه چلو کو غواهانو پوه نه شي به قاضي خاصه مقرره و چې څوک مقرر کړي کې قاضي معنی دا بوج پیو غواهانو ته بلانکې دی سب دی مس قاضي ولته گواش وسی شوري نو تعین ورل غواهانو کو قاضي نه بوج سپک کو نور مقرر چا کو قاضي دا څه بنوي چې د غواهانو په وجه مقرر شو غواهانو باندې من کار نه کوو لکه قاضي ما تاسو ول د مړی نه وسی مقرره ولې شي لکه نور صورتونه روان دي الته د غواهانو په وجه وسی مقرریږي او غواهانو تنفذا وغه غیر مقبولي ګوره یو تل وجه د استحسان دا شان للقاضي قاضي د بارا وردا جائز ده د قاضي د بارا ولایت نسب الوسی ولایت شته د مقرره ولود وسی اذا كان طالبا کله چې دا وسی طالب معنا راضي منله د دوه قاعده ویلو کنه چې قاضي مقرره د مړي د طرفه مقرره ولې شي خو چې وسی څه طالبا معنا راضي وي ورپسې والموت معروفا خو چې مړم وي کنه ژوندۍ سلینه نه موت معروف د دوه قاعده شو نو فيكفي القاضي ورکنا کفایت کولای شي قاضي به هذه شهادت باندې مؤنه التعيين هغه بوج تعین د ځان نه بس ختمي ازات ټیک د تاسو تعین تاسو کو مقرر به ځکما شهادت باندې نه مقررین لا يثبت دا څنګه د چې قاضي ثابتي بها بسعادت باندې شيء لا يثبت بها شيء دا څنګه د چې به شهادت څه ثابتيږي بشهادت هیڅ نه ثابتو دا کدي شهادت کې هو غواهانو تنفذ نه دا نه مقبول لا يثبت دا څنګه دا چې ثابتيږي بها به شهادت باندې څه شي دې مثال شته یو کنه فصارك القرآن منګه مثلا دا 15 کسانی بالفرض او زمکه تقسیموي 15 مرلی یو مرلم جوړ کړل اوس قرآن کو قرآن 1 2 3 4 5 په ولي کلو د چا چې ول راوخته لغه به کی چې دوم راوخته لغه به دور کو خلک د څه کوي کنه خدا قرآن چې د چا روزي د عیسی ول قرآن ور کوي کنه عیسی قرآن صرف تعین کوي عیسی خو د مخ کې نه پکې ده قرآن صرف او صرف څه کوي کله چې قرآن عیسی ور کوله هغه به جواری د خو سره جایز نه ده لکه ټیکټو کې چې چانوم راوختلو د موټر سایکل بداغي وغیرہ او ارکه زر روپۍ جمع کوي موټر سایکل ولا ور کوي الته قرآن ور کوي ابي قمار ده نه دسي فصارك القرآن دي داس شول لك قرآن والوصيان اذا قرن معهما ثالث وسرا شيء وصيان ویلو بنځمه مسله کې چې موږ سره وصي درېم مقرر کړی دی نو دې کې خود غواهانو بوج مقرر شو کنه دې کې هغه ته پیدا شته و یا شته کنه څنګه پیدا دا ورته د سی وایا هغه ته هیڅ پیدا نشته لري پیدا وتشتنه هغه سبب ګورو خو هغه اصل کې د خپل عجز اقرار او کوجی منګ بدو کا سکار نه شو کوله ادب ان شاء الله باب الوصایت کې راشي چې کله غواهان اقرارو کې اوسیان چې منګ عاجز نو قاضي سنور مقرره ولې شي دلته قاضي بل مقرره لنډه دادا وصيان چې اذا قرر کله چې اقرار وکي ان معهما ثالثا من سر بلم ده يملك القاضي مالک ده قاضي نسب ثالثن چې ودرې دریم معهما د دې سره وللی عجزه ما زکه دی عاجز دي د تصرفنا چا ویل چې عاجز دي به اعتراف ما زکه اقرار وکړلو بخلاف ما اذا انکر دا صورت را لې چې انکار وکړلو وسی چې وسی جوړ کړي منګه خود وقایده لګولیو مړې مو یو مړې شلې دي مړې شلې یو اور سره وسی راضی مو بوسیت باندې طالب مو د څه وکړ اوس کده مړی کده سړی مرګ د موسی مرګ معروف نه یو او دا یا دا وسی انکار کوي چې وسی جوړ کړي ما نبی قاضي جوړول شي قاضي ګوره د دوه قاعده ما لګولې او قاضي ال لګولې شي چې مرګ معروف وي د ژوندۍ یا د غایب ولا نشي د ژوندۍ نم وسی نشي مقرره ولې د غایب نم وسی نشي مقرره پوه شئ بده دویم څوک چې وسی مقرره یا راضي که څوک نو راضي قاضي به زور زبردستی دا خبرې کړې نو سره شي کچره مرګ معروف نو او به
قاضي را پاتېږي وسی مقرري دي گواهانو په وجه باندې نه به خو گواه قاضي د خپل غو نشي کنه ما تاسو ویلو ګره پدن لګي په خبره را صحیح کنه کم وسی مطالبه نه کوله او قاضي وای وسیشه ولی گواهان در باندې گواهی ور کوي ځکه دې صورت کې قاضي نشي مقرره والے ځکه هغه طالب نه دی چې مقرري د چا په وجه مقرري د گواهانو په وجه او گواهانو کې خو دا نفذ او گواهی مقبوله نه ده نو وسی به مقرریږي پوه نه شوي پی یا مرګ معروف نه دی مرګ سره وس قاضي وسی نشي مقرره والے دا د ژوند نه وسی مقرره ولدي نو بهم چې مقرري د چا په وجه به مقرري د گواهانو په وجه مونږ ویلي گواهانو په وجه نشي ځکه هغه کې خو تهمت دی پدن لګي پوه شوي کنه مته سویلغه صورت روان دي نو کله چې قاضي خپل کار کولای شو به ټیک ده هغه الا چې هغه ول زو وسیمه هغه له چې کله مرګ معروف او گواهانو صرف تعین کولو او کله چې قاضي خپل نشو مقرره ولې پدې کې به گواهان مقرره او گواهان کې تهمت دین کار به نه کی بخلاف ما اذان کرا په خلاف دغه صورت کې چې انکار وکي وسی د دین چې زو وسیمه او لم يعرف الموت یادا چې د مرګ پته نه لګي لانه ليس له زګ دې صورت کې نشته قاضي د بار ولایت د نسب د وسی ان شي کوله نو کې کوي د چا په وجه به کوي گواهانو په وجه نفتكون شهادت دې صورت کې به گواہی چي دا یل موجبتو عمده به واجبون کی وسیله ردا به نافذي به حالن کې دیو چي دي گواہی چي دا دې کې تهمت ده او غیر مقبوله ده وفي الغريمين للميت عليهما دين اعتراض څلورم صورت کې چې غریمین ویل من معنی د مړي قرض را دی گواہی کې هغه ته څه فایده شته د ظاهر کې نه معلومیږي جواب شته ورته پیدا بهم وجه سره ځان نه بوج ختمي کنه چې سبيسي اصول چې من غاړه خلاص شي خبر صاحب د هدايه وي اصل کې دی باندې د پیسې ذکر اول گواہی ذکر قبلو چې دی باقاعده اقرار کوي او المرء ماخذ باقراره وګوري وفي الغريمين للميت چې د مړي عليهما باغدواړو باندې دینوي به قبلي شهادت وان لم يكن ما دا خبر وران وکړه یار اے لک بر وګوري لک توجه خبره بدله ده یو ټکی د وجنه دا څلورم صورت کې چې د مړي په څلورم صورت کې کچري د مړي مرګ معروف نه ای کنه مخکې صورتونه کې چې مرګ معروف نه او قاضي وزینه شو مقرره ولې ځکه گواهانو مقرر ده سیوا خو د څلورم صورت کې که مرګ معروف نه ای کنه او وی جی من گواہی ورکو من باندې د مړي قرضره یوسف وسی جوړ کړي به قبليږي ولی یار گواہی د وجنه وینا اقرار د وجنه چا د وجنه ګوره دا گواہی د وجنه وقار نه کیږي خیالم ده کنه گواہی کې تهمت دی ته نه پر بوج خپل خدمت خود چا د وجنه ده اقرار وس خبره ټیک شوله تاسو پوه شوي دا صورت ولی ذکر کړي دا د نورونه په حکم کې جدا دي الته چې د مرګ معروف نو به کار شهادت کو نو غیر مقبول دلته مقبول له الک شهادت د وجنه نه اقرار د وجنه وفي الغريمين للميت عليهما دين تقبل شهادته وان لم يكن الموت اگر چې نوی مرګ معروفه وجتر لانه ما يقراني ځکه دا دواړه اقرار کوي على انفسهما باندې فيثبت الموت موت بثابتيږي به اعترافهما د دواړو په اقرار باندې في حقهما چې هغه دې دواړو د خپل حق کې کولو وین خپل حق کې څه مطلب موږ نه دی وسوري وشي وین شهد ان اباهما الغائب وكله بقبض ديونه بالكوفه فدى الوكيل الاكبر ورې دا صورت دیکھا احترازي دو کسانو گواہی ورکړه جی زمنګ بلار کوفه ته تل غائب دی او دا یوسف وسی جوړ کړی دی چې زما د بلار کم قرضونه په هدایت باندې دی غنه دی روالي او منګ له دی راکی خواني درنکو دو کسانو گواہی ورکړه زمنګ غائب بلار یوسف وکیل جوړ کړی دی و مڅیات کو وسینا وکیل جوړ کړی دی چې ته دیون قبضه کا دای بدی وکیل جوړ کړي او به ازما دي زامنو لور کا دې صورت کې ولې سب گواہی نه قبليږي ولی چونکی سړی موجود دی ژوندې دی اگر چې غایب دی خو ژوندې دی نه ژوندې نه وکیل مقررول صحیح نه
نو قاضي نشي مقرره ولې او گواهان په گواهی مقرري او د گواهی کې گواهانو د ګټه د مال ورته ملاويږي نه د گواهی په وجه نه مقرريږي قاضي نشي مقرره ولې سړی ژوند دی او ورسره پوه نه شوي او دلته د وصیت مسله ده نه وکالت ده وګورئ وین شهیدا که شرید وکسان گواہی ورکی چې ان باهما غایب چي دي زمنګ د دواړو بلار غایب وکلو د یوسف وکیل جوړ کړي به قبض دیونی چناغه قرضی د قبضه کی بالکوفه کوفی بازار کې د څومره قرضی دي یا کوفه کې وکیل جوړ کړي فدال وکیل اوس دا خبره کې مانه وکړي کاغه وای چاوزی وکیل جوړ کړي ما او انکرا یا انکار وکي دواړو صورتونه کې لم تقبل شهادت ما بین قبليږي پويږي ولې شهادت کې نه فدا ورته لأن القاضي چې دغه خبره کوي قاضي دلته لا يملكو مالک نه دی نسب الوکیلی د دې خبرې چې وکیل مقرر کړي د غایب نه دا هونه شي کولای نو چې کوي د چا بوجبه کوي نو فلو ثبتا که چری توکیل ثابت شي نو انما يثبتو ثابتي کی باب شهادته ما باندې وهي او دا شهادت غیر موجبت دا هو واجبون کې نه د ځکه تهمت دی پکې لمکان تهمت تاسو ټول پوه شولې قال ذو قدري مولا فرمای ولا يسمع القاضي شهادت على جرح مجرد ولا يحكم بذلك ما تلکبر وګوريږي په جرح مجرد باندې به قاضي گواہی نه قبلې دا بل قاعده شولا او په جرح غیر مجرد به قبلې په جرح مجرد به گواہی نه قبلې نه به فیصله کوي جرح مجرد چاته وي ما تلک متوجه شي جرح مجرد دې ته وایي چې څوک رباسيږي او بچا جرح وکي چې دا فاسق دی زیناکار دی پلان کې دا سی عیب په ولګي زیناکارم وایي دا سی عیب په ولګي چې دغه عیب کې دغه عیب دا نه د الله حق وي او نه د بنده حق وي په نه شي په یو کس په بل معنی څه وکي عیب تهمت ولګي دا سی تهمت په ولګي چې دغه تهمت دغه صفت نه د الله حق دی او نه د بنده دی او کتا سو دغه تعبیر بدلوي چې تحت حکم القاضي ناراضي داسي عیب ولګي مثلا وي قاضي صاحب دا گواه فاسق دی یا دا بلانکې سړی سره فاسق دی نو فسق کې د الله د طرفه څخه حد مد مقرر شته فسق معنی او که سړی فاسق شو هغه باندې د بنده حق جوړیږي څه دا اوس گواہی دا اوس څنګه جرح شول دا فاسق دی څه مطلب دا هیڅ نه لازمي پاغه باندې نه د الله حق په لازمي زر کته باندې به حج جاری کیږي مسائل نه د بنده حق په لازمي چې زر کوته باندې پلان کې حق را لازمي چې کله الزام نه نو قاضي د حکم د لاندې ناراضي نو قاضي وایي څه وکم چې فاسق دی او یو وایي فاسق ټیک د توبې استلې خبره ختمه نه رسېږي دوی جرح غیر مجرد ده دا چاته وایي چې دې کې جرحي ور سره بګیا د الله د حق خبره یا بګ د بنده د حق خبره لکه قاضي صاحب دا گواه زیناکار دی د زنا کړی دا وز الله حق خبره بکرا له حد بجاری شي ده کنه دا گواہی مقبل و زنا کړی حدم بکرا له یا د هدایت ته زنا کنزل کړي قاذف دی حد قذف بکرا له دا جی سارق دی حد سارقه بکرا له نو حق بکرا له کنه نه رسېبي نه الله حق بکرا شي یا د بنده حق راشي یا د زید نه غلا غصب کړي غلایت کړي زید پیسې به پوری د چا حق پر आले د بنده دې صورتونو کې مناسب دي ته ویل کېږي جرح غیر مجرده داس ولا اوس دا مسله ووري حکم چې جرح مجرده کې قاضي به جرح نه قبلي او نه به قاضي فیصله کولای شي او جرح غیر مجرده چی پای کې چې د حق د بنده د الله ور سره متعلقي قاضي به گواهیم د دې سری د تهمت بم قبلي او فیصله به کولای شي په نه شي او دا ګوره ولا اسمه القاضي قاضي بناوري الشهاده کڅو گواہی ورکی علی جرح مجرد بجرح مجرده نچی اورینا نو ولا يحكم بذلك بسلام بين كي مثلا فسق دیکھا جرح مجرد ده لان الفسق روالا مما لا يدخل تحت سم فرق هو څنګه دغه دی کنه دنه داخليږي تحت حکم لاندې د قاضي د فیصله قاضي وایي زو کوم فاسق دی لان له
ځکه چا باندې که فیصله کوي که فیصله وکي ټیک د قاضي فیصله وکي الکه دا فاسق شوخه هغه به وایي ما توبه ویستله خبره ختمه څه الزام پراله لأن له ځکه که فیصله ومشي د یو سړي باندې د فاسق نو له دغه مقضى علیه چا باندې چې فیصله وشوله مقضي علیه هغه بارشتره الرفع بالتوبه دا فسق بتوبه لريږي فلا يتحقق الالزام الالزام بکرانه لڅ بنه لازميږي ولان فيه بل وجب اور هدایت چا مبارک شتي وي دا فاسق دی ندی کې څه حد نه جاری کیږي جرح مجرد کی د بنده حق پنه لازميږي او ته دغه ګناه خلکو تخکاره کې ګوره د خلکو ګناه ښکار کول من دي من ستر مسلمان ویلی مکنه څوک چې د چا بیزتی کې نبی له سلام فرمایي د چا عزت پسې ورپسې شي بیزتی ولګي الله پاک دغه بیزتی پسې ورپسې کیږي وای به د خپل کور بسین کې ناشته الله به بیزت کوي اسلام کې د بل بیزتی نه من راغلی ده البته کله چې د الله حق ور پورې متعلق اوس کولای شي زنای کړي دا خو سوچ بری دی چې حج جاری شي او نور خلک د دې ګناه نه منشي شي بیزتی به مقصود نه یا به د پلان کې حق دی چې 0 روپۍ به پوری دي پیسې دغه نه پټی کړی دي دلته مقصود څه دی د بنده حق اظهار دی دغه صورتونه کې شکل تحت حکم القاضي راضي نو د چا بي ستري کې ټیک ده او دلته تحت حکم القاضي راضي نو دلته خپل اصل معنی دی نو بي ستري کول جایز دي نه دی جایز څوک چې کې د خپل فاسق جوړيږي الټا هغه خپل هغه شهادت ختمي فاسق گواہی به نه قبليږي وګورئ ولأن في ذکر بلدا چې بده جرح مجرد کې حد کا صد ستر هغه به پردګي دا ختمول د پردي دي وسترو او ست پرده چې دا واجب ده او اشاعت د یو ګناه کول حرام دي نڅ غوا پکې خپل فاسق جوړيږي او انما يرخص اعتراض ولید نور زینو کې ولی زنای کړي غلای کړي شراب اس کې هلته غوي ولی هلته هم به پردګي ده کنه اشاعت دي اولی سیدا وی رخصت ورکړې شوی دی اشاعت ضرورت احیاء الحقوق هغه کې چې ژوندۍ کې به حقوق دا کلی وذالک فيما يدخل تحت الحكم دا غواړي چې کوم ځای داخلي کې لاندې ده کوم حق چې لاندې د حکم د قاضي نه داخليږي الا اذا شهدوا على اقرار المدعي الاکبر وګورئ حق گواهان گواہی ورکیږي د دې مدعي کم گواهان دي نور گواهان راشي د دې مدعي چې کم گواهان دي چې د فاسقان دي او د دې اقرار مدعي د خپل کړي دي ورک جرح مجرد ده د مدعي گواهان فاسقان دي جرح مجرد ده کنه خور سره څه وي اقرار یې چا کړي مدعي کړي دا اوس جرح مجرد نه شولا ځکه اقرار تحت القاضي راضي کنه المرء مؤاخذ باقراره نه برسي نو واست غیر مجرد جوړه شولا الا اذا شهدوا کوي گواهان گواہی ورکی علی اقرار المدعي چې مدعي اقرار کړي بذلک جزما د گواهان فاسقان دي لئن الاقرار ځکه اقرار هغه شی دی چې دا داخلي ګلان دي د حکم د قاضي نه نو جرح غیر مجرد شول کنه نه پیږي قال امام محمد فرمای رحمه الله ولو اقام المدعى عليه البينه ان المدعي استاجر الشهود لم تقبل برغوريجي مدعى عليه گواهان راولي گواهان چې د مدعي کم گواهان دي د په اجرت نیولې دي مار پر گواہی ورکړي د ول اجرت ورکړي دي او ځان د پاره په گواہی نیولې دي نو د دې مدعا علیه د گواهانو د گواہی په قبليږي پتن لګي پوه شوي کنه مدعي سره گواهان دي مدعا علیه نور گواهان راوستل او گواہی ورکړل چې مدعي چې خپل گواهانو له بده گواہی اجرت ورکړي دا مولوی صاحب دا دلته وسوګره دا جرح مجرد ده دا به نه قبليږي د مدعا علیه د گواهانو به نه قبلو نه رسېږي وګورئ نور خبره ولو اقام المدعى عليه گواهان قائم کړ البینه گواهان چند المدعی چې استاجر الشهود د اجرت کې نیولې اجرت باندې نیولې دي گواهان نه به قبليږي د مدعا علیه د گواهانو گواہی ولی لانه شهادتنا على جرح مجرد دا بجرح مجرد شهادت دی والاستجار اعتراض هدایت به وي چې جرح مجرد خو نه ده کنه دغه ور سره امر زائد هم ده کنه چې وس با د مدعي اجرت هم ورکي هغه گواهانو ته هغه په اجرت یې نیولې دي نه د بنده حق به کرا وستو کنه مدعي د گواهانو حق به کرا وستلو د څه ده کنه ده جوابدار مولوی صاحب
دې لم اعتبار نشته ولې نشته دې کې خو مدعي اجنبي دي دې څه کار دی چې مدعي خپل غوان له اجرت ورکي کني ورکي ومنه موږ دا غو د حق د پاره جنگ لړاو ورکي به والله وس کینه په قلاره کینه غیر غر کا پیګه کنه به دا جماعت اسلامي والدي گورنر هاوس مخې ته لانجه شروع کړي ولی تم قم قلان دي څوک د بوسو کی د منګي گورنر هاوستي کنا کوي چې نه دا نه بدل ته څه کوي او کوي چې دا نه به صرف یو گورنر مخې ته څه کوي وګورئ کومه ته ورسېدلو والاستجار چې دی اگر چې امر زائد دی علیه بجرح مجرد معنی زائد امر دی خو فلا خصم نو خصم د مدعی خصم نه دی په ثابت ول کې خصم نه دی لأن المدعى عليه چې دی په ذلك اجنبي دی کې خو اجنبي دی عنه د مدعینا خلم دی کنه حتى لو اقام المدعى کده سی ویل جی قاضی صاحب دا گواهان د مدعی چې دی دا د مدعی په اجرت نیولې دي او فی کسه زر روپۍ اجرت مقرر کړی دی او زما 2000 روپۍ د سره امانت پرتی وي د مدعی سره او دقه او تور کړی دی مال ته خپل روپۍ والا نه رسېږي اوس تحت الحكم را لکه خیلمی امر زائد په کراله چې زما حق دی مال دی راکی بنده حق په کراله کنه چې دا ورته ثابت شول چې د بنده حق دی په اجرت نیولې دي ها غوانی په اجرت نیولې غوانو تنفذ د گواہی رد اوس غوانو طرف شول کنه پس رد نه پیږي یو بیر تحت الحكم امر وصل واپس امرات کړ وګورئ حتى لو اقام المدعى عليه گواه قائم کړ البینه گواهان چې مدعی چې استاجر الشهود وجرت کې نیولې گواهان ب10 دراهم پلس دراهم يؤدوا الشهاده چې شهادت ادا کی واتاهم لا شرط او به وتور کړم دا خو من مال الذي دا غمال لکان في يده من مالي دي لك من مال الذي غلط دي تراك دا سره لګی نه کتاب پین راکا پین من مالي الذي دي زما مال هغه یا ور سره دغه زما مال هغه کان في يده چې د مدعي په قبضه کې وو نو تقبل وسب قبليږي ولې دا پکې خصم نه کنه یار زما مال له خصم شو کنه شو نو تحت الحكم را لې چراله ال تک فیصله چې د قاضي د لاندې رااله نو غوانو ته به نه دل منم ما لاندې خبر رااله ولې نه منم تاسو ته پکې نه فدا ځکه مدعي خصم نه بدیږي به بثابتيږي جرح بناء عليه بناهم بدغ باندې یعنی دا خصم شو تحت الحكم رااله اوس به جرح ثابت شي وکذا اذا اقام على اني صابر غري کوم دالي د سی وي چې قاضي صاحب دې غواهان لما پیسې ورکړي وي غواهي مو کوي مدعي د بارا زیول ممزر ورکړي بل ممزر ورکړي دا بهم غواهي کوي چونکه زما هم خبر نه د مجلس قاضي سي مال خپل روپي واپس والا نه رسېږي اوس خصم شو کنه تحت الحكم القاضي را لې خالق تاسو له پیسې درکړي دي پیسې مورکه ور سره کګوانو سره ثابت دي چې تاسو غوايي مراد کا تاسو په پیسو باندې کار کړي نه پیږي فاسقان شوي وګورئ وکذا اذا اقام کله چې غوان قائم کې مدعي على اني بدي خبر از چې ما صالحت ما صلح کړي وها اولای شهود دي غوانو سره على كذا بدم ربو باندې د مالنا ودفعت ما وتور کړم اليهم دي ته بدي شرط على الله يشهدوا چې دی بغوايي نه کوي له یزما خلاف به هذا الباطل مسله کې حالان کې وقت شهیدو دی به هم گواہی وکړه او طالبهم او د دیونه مطالبه کوي برد ذلك المال چې گواہی وکړه زما مونږ منلو پیسې میرا کوي دلته بمني ولهذا قلنا ما ندا د مولي چې بهر کله چې مسله دا شوله د سی په پاسانه مانی وایو لنجه به ختمي کو چې په جرح مجرده کې نه د مقبوله گواہی او په غیر مجرده کی مقبوله ده اوس راځي ولهذا قلنا انه لو اقام البينه مدعي گواهان را وصل سیویل جی دا شاهد خو غلام دی شاهد سره یا محدود فی قذفین دی یا شراب سکلی یا قاذب دی یا د مدعی سره شریک دی په دې ټولو صورتونو کې جرح مجرد نه ده خو اوس به منل شي
د الله د حق خبره پکې ده او یا پکې د بنده ده ګورئ که ګواهان قایم کړه البي لا ولهذا قلنا انه مد علی چې ده لو اقام کشر د قائم کړه البینه ګواهان به خبره چې دا شاهد د مدعی غلام دی نو د چا چې غلام دی دا حق پکې ثابت کو نه رسې به او یا د الله حق دی الله حق څنګه دی چې دا اهلیت د گواہی نه لري او دای ور کوي او محدود فی قذف دی بنده حق پکې رااله حدم پکې رااله د الله حق هم دی پکې او شارب خمر د الله د حق خبره پکې رااله شراب اسکری هدي کا او قاذف امخ سره کې څو محدود فی قذف نو څو چې محدود فی قذف وي هغه د حد حصہ د منګ ویلیو چې دا گواہی به مر سره نه قبليږي دې هدايه کې مې قبل کې مې دې کې مې او یا قاذب دې یا شریک د مدعی دې به دې کې گواه د ګټه ده مدعی شریک دې نیټول صورتونه کې به قبليږي تاسو سره صحیح کنا لأن الحق حق الله تعالی دې ټول کوي د الله حق دې څنګه واما المحدود في القذف ففيه احياء حق الله تعالی وهو رد الشهاده اے دا گواہی رد کیدل د الله حق دې ټول کې کیږي کله ټول موږ د الله حق تر وړو پاسانه وانی کیږي جی غلام دی ندی کی دا خو تهمت شو خودی تهمت کې مولوی صاحب د الله حق هم دی کنه چې گواہی رد د الله حق دی او کله چې د الله حق پکې یا د بندا نو تحت حکم القاضي راضي کنه رااله یا محدود فی قذف دی دې کې مراد د شهادت مسله رااله یا شارب خمر دی یا قاذب دی کې حادم دی ور سره سم ده رد شهادت مسلم ده ټول کې یا شریک د مدعی دی دې کې مراد د شهادت رااله نام د چا حق دی د الله حق دی نه رسې په قال امام محمد فرمایي ومن شهید ولم يبرح لکبر وګره یو گواہی ورکړه او لا زمانه قائم دی او به ویل جیز لک خطا شوی ما یو ټکی ما پریخو دام پکې دی یزت خطا شوی ما د زیادت چې میکړو د زیادت باطل لیدا ټیکټ کوم ده دا می غلط شوی ما ویلو 2000 روپۍ په مدعی پوری د مدعی باندې غلط شوی مې 1500 دی یا 1000 روپۍ دی رقم کم د زیادت باطل می غلط ویلو یا می کم ویلو زر نه جی 2000 روپۍ دی ډاری کی وای دی وخت به گواہی قبلی کی ته بدانه وی چې وګوره کنه یو پریوشن گواہی ورکړه بل پیره بل شان کلام کې تناقض دی دلته وانه وي دا ال چې مجلس اقضی مجلس نه بدل شوی او که مجلس بدل شو لاړې بار او بس را به ویل قاضي سے زه خطا شوی مکمه میکړې یا زیته میکړې به بنه قبلی پوهیږي وګوره ومن شهید څوک چې گواہی ورکي ولم يبرح او پاغزه کې لا قائم می مجلس نه بدل کړي حتی قال تردی چې وای او هم ته ما توهم شوی دی د بازي زما د گواهی فین کان عدلا وسراشی کچری دا گواه عادلو نجازت شهادتو بهم گواہی قبلیږي او معنی دې قول چې ما توهم شوی معنی اخطأت بنسيان ما زه خطا شوی او چې ما هیر کړي او ما هغه حق کان بحق علی ذکره کان بحق نه کان يحق ذلك يحق چای کې نشته بنسيان ما چې ما هیر کړي واغه شي کانا بحق علیا چې په ما حق ذکر د اغه ما باندې د اغه ذکر حق واجب معنا واجب ربانه من جیر شوی کمه می کړي دا او بزیادت بنسيان ما کان بزیادت یت زیادت ما کړي او په هیر معنی کانت باطل د سال کی چې زیادت باطلو نبی مقبول وی وجه سره وجو ان شاهد وی گوا کله کله دغه شان ورته کیږي کا یا خدای چې د قاضي کوم مجلس دغه hebat پیراشي بس داسې کیږي نو لا مجلس خو نه دی بدل شوی چې په خپل خبره ټیکله قبل هو به وجو ان شاهد چې قریب دلی کله کله مبتلا کیږي به مثله بدغه شان خطا لمحابه مجلس القضاء د وجد hebat د مجلس قضا نه فکان العذر د عذر ده او واضح عذر ده نو بس فتقبل قبليږي با دا کله اذا تدارک فی اوانی سمدس تدارک وکي د غلطي او یو دوه قاعده لګي چې سمدس وکي او دویم نمبر 3 عادل وي او عادل عادلم وي سمدس معنی د مجلس کې وکي اوس راځي د نور صورتونه ولا بیانې که مجلس بدل شي او به راشي جی مان لکه مې شوی وسی پر کومه 0 روپۍ نه به پورې 2000 وي
یا زه غلط شوم 2009 زر وي ځکه مدعي داوا د زر کړي او د گواہی د 2000 ور کړي شوران شو یا یو گواه د زر گواہی ور کړي دا بل د 2000 ور کړي گواهانو کې موافقت نشو وزم ټیک نشو خبره مکمل خراب شولا واپس راشي نه جی زر دي زه غلط شوم دا بل گواه سره موافقت جوړي مدعي وته ویلي خدای دې غار کړي غار شي کله چې دوه گواهانو منځ کې موافقت نه گواہی رد کی یا غزر یادی کړي او تا 2000 هم دراله دوړه کړي لاړ چې دوباره وای غلط شوی ما چې زر دي دا احتمال به کراله کنه اوس باندې قبليږي بخلاف ما اذا قام کله چې قائم کی پاتېږي د مجلس نه به وبشي وقال به وای ما توهم شوی دي صورت کې باندې قبليږي لانه يوهم زياده من المدعي کدل توهم کیږي د زیادت د مدعي چې مدعي او ته زیادت ویلې به تلبیس ستلبیس یو ته کړي شیطانت یو ته خودلې دي څه خیانت یو ته خودلې دي پیګه کنه نو فوجب الاحتياط واحتياط واجب شلو او احتیاط داري چې ولوي نه منو ولان المجلس اذا اتحد بل وجب ورا کله چې مجلس یو توجه التب منو کنه ورلا غوي به قبلو نو الته چې دا کم رستو بس زیادت کوي توجه یا رستو کمه کوي دا د غي سره ملحقيږي رسل کلام سره ګوي چې شروع کوي دا کمه چې رستو کو چې ګوي شروع کوي دغه کم ذکر کړو او کورسو زیادت کو ګوي شروع کوي د غزيتي ذکر کړو اول 0 په یاد کړی به رستو ول 2000 دي خو کلام نو بدل مجلس نو بدل شوی ګوي چې شروع نه 2000 یاد کړی دي کول 2000 یاد کړی به وي زر دي ګوي شروع نه 100 یاد کړی زر لکه هم تور باندې مجلس کې یو وي رقم زیاتې به کیږي کم کمې کیږي دا غي سره ملحق کیږي اصل سره او ګوي چې مقه مسله شروع کوم د سیوا ولان المجلس اذا اتحد کله چې وي لاحق الملحق دا کم چې ملحق کیږي کنه نو ملحق کیږي هغه ملحق شي کم چې ملحق کول غواړي دا دویم کلام چا سره ملحق کیږي اصل شهادت سره فصار كلام واحد گوي چې په یو کلامي بس 2000 یادی کړي یا زر یادی کړي دي ولا كذلك اذا اختلفها كمجلس بدل چې پیدا سینه شویلې چې اول زر یادی کړي مجلس نه بس وې 2000 نو وست دا دویم کلام اول سره ملحق شو گوي چې شرونه زر ویلي دا اوس نه کیږي په یوه په منګه ویلي کنه تاسو زین کې وای هدايه صلات کې چې کله یو مجلس کې یو آیات غن پیری تکراری وشي آیات سجده یو سجده واجبېږي ولی ساعات د مجلس شریک ساعت واحده بلکې موږ دا ویلو که زین کې شروع کې چې ایجاب وشو او مجلس لا قائم دی نو قبول کولای شي هلکه ډېر ټیم پکې تیر شي با ساعت د مجلس دی سی لکه یو ساعت ولا هذا اذا وقع الغلط في بعض الحدود اي دغه شان غلطي کچري په حدودو کې رااله یو بیل ویل جی د دې کور د دې پلاټ د دې جن شروع کیږي تر هدایت پلاټه پوري ویل نه جی غلط شي هدایت پوري نه سب پلاټه پوري حد کی غلطي ډاره کې سم خبره برابر کړله مجلس کې بس ټیک ده او کومه بدل شي به کوله به بني مقبول که غلطی راغلی په بعضی حدودو کې او په بعض النسب یا زید ابن بکر پزی ویل زید ابن عمر ډایرک مجلس کې ویل چې نه جی زید ابن عمر نه زید ابن بکر پوهیږي به او په بعض النسب وهذا اذا كان موضع شبهه بروګوري لکه دا کسی چې وشولې کچري غلطی مجلس کې ختم کړله شهادت به مقبول وی عادلو او کچري مجلس بدل شوی به شهادت نه مقبول عادل وي دا ویلو کنه داغه صورت کې مولوی صاحب چې مقام د شبهه وي او که مقام داسې چې غیر شبهه ولا څه مقام نو نو هغه کې په مجلس کې بدل کی او که مجلس غیر بدل کی دواړه صحیح ده مجلس متحد وي او کلام سټ کی یا مجلس بدل شوی رستو کلام سټ کی دواړو کې به گواہی قبولې ځکه سم د شبهه مقام دی نه تاسو ګورئ فص کم دی وهذا اذا كان موضع شبهه دال چې زید شبهه وي فما وهذا اذا كان موضع شبهه دال چې د غزه زید شبهه وي فاما اذا لم يكن کله چې زید شبهه نه وینو فلا باس باعاده الكلام سباق نشته چې عادت کلام وکي مثل ايد لفظه الشهاده لفظ د شهادت پرخي اشهدو پرخي گواہی ور کوم دای پرخي بروز سره شي جی ما دا ټکه پرخي وو گواہی ور کوم دغه شبه مبانشتا وما يجري مجرى ذلك دغه شنور والا تاسو به خبرو پیږئ کنه لکه
د مدعي د پلان نوم غلط اخیستی ما وختي ویل ښا څه ویلي دي ذکر د مدعي د مدعي پریخي یا اشاره پریخي دي سی وایا او به رستو وای چې هغه مدعي یادو ما هغه مدعي یادو نمونه والی یا اشاره وکي وان قام عن المجلس اگر که مجلس نه پاتې دلی به بمنل شي خو شرط دار چې عادل وي کم از کم بعد یکونه عدلن پتن لګي پوي شوي کنه څه ویلا کچره زیاده شبهه نو او گواه عادلو که مجلس متحد شروع کې ویلیو کنه او که بدل شوی واپس کلام ټکو مقبول وي وان نبی حنیفه و ابي يوسف رحمه الله هغه څه وي که گواه عادلو گواهان عادلانو نو به شبهه وکنوا مجلس یو بدل شوی بهر حال بد گواهانو رستو کوم سمې کوي د خپل کلام هغه مقبول وي خبره نور مسانه کړه هغه مخ کې څه ویلو کم موضوع د شبهه او گواهان عادلانو مجلس متحد قبلو به او بدلو نه به قبلو او که گواهان عادلانو او زید شبهه نو به دوه صورتونه کې قبلو مجلس متحد کنه د سی ویلو کنه دي دوه څه وای مړ چې گواهان صرف عادلانو کنه د شبهه موضوع کنه مجلس بدل شوی او کنه بهر حل به د گواهانو خپل واپسی خپل کلام کې کوم نسیان ته شوی هغه ختمول او قبلو به خدا غیر راجح رائے ده ونبي حنيفه وابي يوسف رحمه الله انه يقبل د شاهد بقبليږي يقبل قوله د شاهد قول بقبليږي في غير المجلس کې هم خوشي اذا كان عدلا عادل وي والظاهر ما ذكرنا ظاهر هغه کومګه مخکې ذکر کړلو عادل هم وي خو چې د شبهه او مجلس بدل شوی به ورلا کمې زیته نه قبلو